رحمان مولوي صاحب همدغه شان نه بل نور زموږ ملګري موږ کشران یو هلکانو سره به خبرې کوو مشرانو سره دوی خبرې وکړي هغوی بیان کړی موږ به مذاکره وکړو شرط به دی ځکه مې خبرې کوم دا به زه نه کومه دا به تاسو واورئ او د هغې جواب به راکوئ لکه د یو مورچۍ نه چې ډزې کېږي هغې سره ګولۍ ختمیږي او سړی ستړی کېږي مذاکرې دا شکل به اختیار کړو څه به زه کوم څه به راځه تاسو کوئ چې کوم ځای کې زه نښتلم تاسو باندې به آواز کوم چې د دې مسئلې جواب څه دی صحیح دی انشاءالله دا زموږ اګریمنټ شو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دا سورة حجرات ده رب العالمین په دې صورت کې 11 آیاتونه راغلي او دا د کمال صورت ده چې په دې صورت کې رب العالمین مونږ ته د فتح اسباب بیانوي فتح راغله اسلام غالب شو اوس یو څو کارونه داسې بیانوي چې د هغې نه پس تاسو وکئ ده چې ستاسو دا فتحه چې کوم کامیابي الله درکړی چې دا هم قایمه او دایمه پاتې شي او په کومه معاشره کې چې ژوند کوئ چې هغه معاشره هم اصلاح وي الله رب العالمین په دې آیات کې او ورپسې دې 4 آیاتونو کې ډېرې مهمې خبرې کړي د آیات خاص کر شان نزول علماو ته معلوم دی چې خاص د آیات د څه د پاره راغلی تاسو یو مشهور سړی عبد الله ابن ابي ابن سلول تاسو یې پیژنئ دا څوک و جواب به ټول راکوئ چاته چې ورځي به جواب راکوي دا شرم ځای نه دی دا زده کړې میدان دی زده کړه وکئ شابس دا د منافقانو مشرو د آیات چې نازل شوی دی شان نزول دا صحابه راله د الله رسول ته ویل ای د الله رسوله دا سړی څه خلک لري قوم لري ته د دې سړي خواته ورشه ملاو شه ورسره که چېرته ستا دا ملاقات په دې باندې اثر وکړي او د دې خپل ګنده صفت نه لري شي منافقت نه لري شي دا به ښه شي که نن زموږ په معاشره کې کامیاب سړی څوک دی چې غټ منافقي دوه په جنګ اچوي خپله ورته ناست دي دروغ وایي تهمت لګوي کنځلې کوي جګړې کوي وایي دا ښه سړی دی هلکه ولې ښه سړی دی زورور دی تاسو به دا خبره معلومه یا به ته نه معلومه مشایخو 3 قسمه خلک وی دا یو شی ساده زورور او کمعقل وی دا یو شی ساده زورور او کمعقل دا 3 ونه یو شی ساده را ساده توب د وجه نه هغه شی کوي او کمعقل کې عقل نه د هغې د وجه نه کوي زورور په خبره نه پوهېږي خپل زور کوي یو شی شو نو زموږ په معاشره کې چې څوک دا شی کوي هغه سړي ته دا کامیابه سړی دی الله وایي داسې نه ده الهاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر. الله سوی دی خلکو لرا زیادت د مال، زیادت د اموالو، زیادت د خلکو، تکاثر، زیادت تباه کړل، برباد کړل، قیامت ته هیر کړي، قبر ته هیر کړي، الله یې ته هیر کړي، حتی تر دې پورې چې دوی قبرونو ته لاړل. مونږ دې تباه کړي یو. دا برباد خلک دي، دا ختم دي د الله په نیز باندې. دا کوکله هو نظام دی، دا د نختر ونه ده چې تیزه هوا پرې راشي، چپه شي، هېڅ هم پکې بیا نه ماته شي. نو مونږ کامیاب دی ته وایو. حال دا چې دا ناکام خلک د الله رسول لاړو، ملګري ورسره دي، سورلي نه وه، یا به خر یا به کچرې وي، یا به داسې نور داسې اسباب و، اسونه و، اوښان و، په هغې باندې به سورلي کېدله. تاسو ته پته ده چې دا منافقان چېرته وو؟ مکه کې وو که مدینه کې وو؟ چاته چې علما دي هغې به جواب نه راکوي، عوام به راته جواب راکوي. منافقان چېرته وو؟ لکه مکه کې وو. چېرته وو؟ مدینه کې وو. منافقان د مدینې مشهور وو. او دغه خاور که تاسو تللی یې، تاسو ته پته وي چې هغلته تور کاڼي ډېر زیات دی، او دغه علاقه وچسالي په هغې باندې ډېره زیاته ده، شګه ده او مالګېجنه خاوره ده. خاوره نه ده بلکې شګې دي. نو د الله رسول په خر باندې سورلي کوي، روان دی. دې منافق خواته چې کله ورغلی، ده ورته ویله زما نه اخوا شه، ستا د خر بوی زه ډېر زیات تنګ کړم. الله اکبر. سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وایي؟ اخوا شه. دا ولې ورته وایي؟ دا نه پوهېدو، دا پوهېدو حتی کې کو بې عزتي کوله. ته پکې لا څوک چې زما خواله راغلی. صحابه غیرتي صحابه او انصاري صحابي وو، هغه ورته ویل تا ته ګوره او دې کار ته یې ګوره. دا زما خپل الفاظ دي، د هغه نه دي. دا حکایت کوم. هغه ورته ویل د الله د رسول د دې خر نه چې کومه خوله تللې ده او کوم بوی ځي، والله زما دې په رب باندې قسم وي چې دا د خولې دا بوی ستا د دې بوی نه موږ ته بهتر دی او ډېر بهتره دی. جنګ شو. چا د کجوري لخته راواغېسته، چا چپل راواغېسته، چا کاڼي راواغېستل. صحابه او منافقان سره یې نښتل، جنګ یې شي. د الله رسول جوړ جاړی وکړو، پرېږده دا خبره. الله دا آیات راولي شان نزول کې دا خبره، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا. دوه ډلې د مؤمنانو نه. پښتانه یو موږ که نه، موږ تکړه په څه شي کې یو چې یو راولګي بل بې عزته سادهګان. دې کې عزت نشته. که دې کې عزت وی که نه، د انګریزانو به ټوله ورځ د یو بل سره جنګونه کوي. نه بې عزتي ده. ښه د جنګ اخري انتها څه شی ده؟ خو یا تا څوک مړ کړی یا ته چا مړ کړی. نقصان څه شی؟ دا فایده شو که دا نقصان دی؟ دا فایده ده که نه. ته زورور شو یا کمزوری شو؟ دا نقصان دی. ورور دې مړ کو، هغه دې مړ کو، هغه خو بېغمه شو، شهید شو، په تا باندې اوس خاورې انبار شوې، ته به څه کې؟ کور دې بېدره که، بچی دې بېدره، ته بېدره، زلالت سره اخته شوې، ښځه بې عزته، لور بې عزته، ترور بې عزته، او ګرځه اوس په خاورې په سر باندې. دې کې موږ عزت لټو. الله دا بې عزتي ده. عزت په دې کې دی او غیرت په دې کې دی چې ځان هم محفوظ کړي، بچی هم محفوظ کړي، کلیوال هم محفوظ کړي او تربور هم محفوظ کړي. دا غیرت. زه غیرتي سړی هغې ته وایم چې ځان یې مځې ته رسولی، خپل بچی هم ورسوي، وراره هم ورسوي، خوری هم ورسوي، تربور هم ورسوي. او دا کمزوری سړی دی چې صرف د ځان سوچ کوي او منډه کوي چې راوغورځېږي لاس چې مات شي چېرته ځي؟ غاړې ته ځي که نه د بل چا طرف ته ځي. الله وایي چې دوه ډلې د مؤمنانو ایمان راوړی، مسلمانان وي او دوی راولګېږي، اختلاف پیدا شو په یو مسله کې، جنگ شو، جګړه شوه، ډزې شوې. نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به داسې کار وکړئ چې یو ډله به راولګېږي، د یو سره به یې نښلئ
او دا بله به د بل سره انخلی، دا به دې ته غلطې خبرې کوي او دا به دې ته کوي. صحیح ده؟ داسې به کوو. لږ جواب راکوئ. خیر دی، ستاسو کشر یم، کشر راته ووایه. داسې به کوو؟ داسې به نه کوو چې څه راولګېږي د هغې سره یو ځای شي، زه ستا ملاتړ یم، او هغه راولګي د هغې سره یو ځای شي، ستا ملاتړ یم، منځ کې به کې دا نور خلک دل دل کړو. جنګ ستا دی، نوکانو ته زه ترپوم. دا اصولي طریقه نه ده، دا اسلامي طریقه نه ده. شریعت دا نه وایي. شریعت دا وایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، دوه ډلې راولګېدل، دواړه مؤمنان دي، مسلمانان دي، کلمې ویلې د پښتانه دي، چارسده کې اوسېږي، جندي کې اوسېږي، بل ځای کې نه، او جنګ شو، جګړه شوه. الله وایي اصلاح وکړئ، جوړ جاړی وکړئ. فاصلحوا، ملک صاحب، کاکا صاحب، ماما صاحب او ناظم صاحب او مولوی صاحب او مفتی صاحب، فاصلحوا، جوړ جاړی وکئ په مابین د ورونو کې. دا اصول. واتقوا الله، او د الله نه ویریږئ په جوړه کولو کې. ظلم در نه ونشي، زیاتې ونشي، طرفګني ونشي. الله وایي که نه ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. په دشمنۍ کې د دشمن سره مسلمان نه یادوي، کافر یادوي. دومره حد ته لاړ نشئ چې بې انصافي وکئ. اعدلوا، انصاف وکئ، عدل وکئ. هو اقرب للتقوى، دا انصاف تقوا ته نږدې خبره ده. واتقوا الله، الله وی د الله نه ویریږئ. ولې؟ لعلکم ترحمون، چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. دا اصول الله موږ ته بیانوي چې داسې وه. جنګ شو، اختلاف راغلی. په څه خبره اختلاف دی؟ راځئ اختلاف ولټو. غټه خبره زموږ څه ده؟ هغه پلانکي دا ووې، ده ورته دا ووې. الله اکبر. دومره زموږ دا غوږونه کمزوري شو، کچه شو. د پلانکي خبره به زه اورم د پلانکي په باره کې. الله اکبر. الله وایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. سړی راغی، شان نزول د آیات ته زده کوي. هغه دا دی صحابي و د عثمان رضی الله عنه میرنه ورو، موږ ورته ناسکه وایو، د بلې مور نه. الله رسول ولېږه یو قوم ته چې لاړ شه هلته نه، چې کوم شی موږ په هغې باندې یخي د جزیه هغه ترې راوړه. هغه لاړه، لاره کې ویرېده، واپس راغلی، د الله رسوله نه یې راکړي. اختلاف جوړ شو. څنګه دا قوم د دې نه انکار کوي؟ الله آیات راولېږه. نه داسې نه ده، تحقیق وکئ. آیات خاص دی هغې واقعي پورې، خو العبرة للعموم لا للخصوص. دا قاعده زده کوي. آیات خاص هغې واقعي پورې، خو زموږ دپاره عام دی. یو سړی راغی تا ته یې وویله په جندي کې یو پښتون رالی و، ښه ښسته قوله هم په سر کړې ده، سترګې هم تورې کړي دي، برېت یې هم واړه کړي، ږیره هم غوړه کړې ده، کونټه یې هم ورسره ده، یا ورسره نشته دی، بوټان یا څپلۍ اچولي. ما په خبرو خو نه خفه کېږي. او تا ته یې وویله ژیره ته خبر نه یې په پلانکۍ حجره کې دا خبره وشوه، ته به څه کوې؟ ته به ټوپک رالی، تمانچه به رالی؟ نه، ته به ورته وایې ښه الله تعالی جل دري. صحیح ده. زه به تحقیق وکړم د مسلې، بیا به ګورو. او تحقیق داسې مه کوه چې دا ته وایي چې ما باندې پرده واچوه. څه له پرده در باندې واچوم؟ تا په هغې پرده اچولې وه. مسلمان نه غلطي وشوه، خطایي ترې وشوه، یو غلطي یې وکړه، زیاتې یې وکړه، ته راولګېدې، دې ته دې راورسولم، دا تا ښه کار وکړه که بد کار دی؟ پښتو کې وایي ته خو زما ملاتړ وې، الله تعالی اجر درکړي، چرګ هم پرې وخوري، وایي صحیح شوه، غوړي هم پرې وخوري.
دا بد کار دی. امام شافعي ته یو کس راغلی د پلانګي د غیبت کړو صبر وکړه زه راځم قول هغې ته منسوب دی. بعض علما وایي چې دا یو سلفو کې یو بل عالم هغې ته منسوب و. ویې ورېږه زه راځم نو څه شی تحفه وله راوړی دا واخله او یو دوه خبرې ورته وکړي. وایي ته د هغې نه ډېر زیات کمزوری چې دا خبره دې ما ته راورسوله پټه کړې وه تا راته مخامخ وکړه. نو داسې به نه کوئ چې زما خلاف تا ته یو خبره در ورسېده د بل مسلمان در ورسېده او ته راولګېد هغې ته انښتې چې دا د دې تپوس به ته نه کوم. څه تپوس به وکړې زور زما او ستا څه شی دی ډېر هغه ته دی ډز کول. نو بیا د هغې زغمل ګران دي. اختلاف اسان دی خو زغمل یې ګران دي. نو الله وایي چې یو کس داسې راشي تاسو ته ان جاءکم فاسق بنبأ یو خبر درته راوړي تحقیق یې وکئ ولې اسن ان تصیبوا قوما بجهالة چې په یو قوم سره داسې ترتیب باندې اخته شي دشمنۍ باندې واوړئ سبا په هغې باندې بیا تاسو پیمانه بیا به کار نه کېږي. دا زموږ معاشره ده مسلمانی ده. د الله رسول فرمایي بخاري و مسلم کې حدیث دی المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. مؤمن مسلمان د بل مسلمان ورور دی. او په دې کې امام شربینی یو قول را نقل کړی دی زموږ د علماو د استادانو په کتابونو کې تفسیر خاص کر تفسیر احسن الکلام او حکمت القرآن کې شیخ صاحب ابو محمد امین الله البشاوري هم تذکیره کړې ده قول را نقل کړی چې امام شربینی دلته د آیات لاندې یو عجیبه خبره کړې ده. هغه دا وایي چې رشته د ورورولي د اسلام یو نسب دی که نه د وینې یو نسب د اسلام دی. وایي دا نسب د اسلام ډیر زیات غوره دی اوچت دی په نسبت د نسب د وینې باندې. ولې وایي کله کله دا نسب د وینې ماتیږي په وجه د اسلام باندې او نسب د اسلام دا نه ماتیږي. نو دې خبرې ته سوچ وکړئ تاسو. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. د دې آیات لاندې تفسیر تاسو بیا وګور. حدیث د بخاری کې راځي چې مسلمان د بل مسلمان ورور دی. اوس دغه ورورولي چې د مور او د پلار د پیدای دا خو صحیح شو دا خو نسب دی. غوروالی دا دی چې زه تا پیژنم نه صرف په دې خبره ته پیژنم چې تا هم کلمه ویلې ده او ما هم ویلې ده. تم د الله بندگی کې زیم کوم تم یو الله ته سر لګې زیم لګوم ما او تا سره ورونه دا مسلمانان. اوس لکه فروعي اختلافات راځي د نظر اختلاف راځي. یو حدیث دی زه ته یو شان استدلال کوم ته بل شان نو ما ته دشمنان یو که ورونه یو. دغه اختلاف حل کا دغه ځای ته وګوره استدلال ته وګوره اجتهاد دروازې خو کلاوي دي دې ته وګوره. اوس په معمولي خبره باندې یو پسې مونځ نه کوي بل پسې مونځ نه کوي. دا کوم اسلام دا خو اسلام نه دی. دا خو د دې آیات خلاف دی. الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام ټول راولګېږئ ټول دیوبندي پنجپیرې بریلې وابي دا ټول راولګئ او څه وکړئ اعتصام بحبل الله وکړئ د الله رسۍ ونیسئ. کومه ده عوامو ته وایم د الله رسۍ کومه چا جواب راکړي کېدای شي انعام ورته ورکړو. مولیان به را جواب نه راکوي نه طلبه واعتصموا بحبل الله جميعا. دا الله رسۍ قرآن دی. دا الله رسۍ د محمد رسول الله فرمان دی. اعتصام بحبل الله اعتصام کلک نیولو ته ویل کېږي. علما د هغې معنی کوي چې کلک نیول څه د جامې په دې غاښونو باندې ونیسه. ولې دې کې خاصیت الله دا یې ښیي چې کوم شی په دې باندې ونیول چې بیا تې وځي کلک یې ونیسئ. بحبل الله رسۍ د الله جمیعا صرف دیوبندي به نیسي نه پنجپیرې به نیسي نه صرف بریلی به نیسي نه هلکه که نه د وابیانو په میراث کې رسېدلې ده دا به ټول کوي. قسم په الله
دا خو چې کله تاسو د پېښور نه وځئ او یا د پاکستان نه وځئ تاسو ته بیا پته ولګي چې هلته څوک دیوبندي دله نه پېژني نه دله وابي پېژني نه پنجپیری پېژني نه بریلی پېژني هلته تا پېژني چې ته مسلمان یې هلته تا پېژني چې ته لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وې دغه پېژني ستا چې تمیز کوي کیټګرایز کوي دي او پتا باندې ټاپه لګئی وای دا مسلمان دی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده بیا به تا ته پته ولګي چې تر کوم ځای سره تعلق ساتي دا خو تاسې په تیارو کې پروت دی د صحابه خپل منځ څومره اختلاف ابن عمر رضی الله عنه علماؤنا دا سوال کوم د کوم حج هغه قائل نو تمتع قائل نو حال دا چې په دې کې نصوص موجود دي نو چا ورته ویل چې دا خبره نه من غرض دا دی مقصد دا دی په دې خبره کې چې لږ راښکته شي یو بل ته زمونږ او ستاسو میشن یو دی لاره مو یوه ده دروازې غلطي دي راځئ دا قلا د اسلام د دې قلا مشترکه دفاع وکړئ او دې قلا ته چې کومه لار تلي په غلار باندې ورشئ څوک په کړکو باندې راځي څوک په چتونو باندې راځي چا دیوالونه مات کړي دی او دروازه موجود ده نو ولې دا دروازه نه استعمالو هغه دروازه د اسلام قرآن او حدیث دی د قرآن او د صحیح احادیثو تشریح وکړئ د قرآن او د صحیح احادیثو نشر و اشاعت وکړئ والله بالله ثم تالله چې ته به هم خوشحالی ستا بچی به هم خوشحالی او ستا معاشره به هم خوشحالی اکثر بهر سفر کې چې زه خپله تلی یم او زموږ ذاتي تجربه دا خبرې څوک هلته نه مني چې ته پلان کې او ته پلان کې مسلمان ته والله انت مسلم بس فقط ته مسلمان یې بس ته د انګریزانو سره میلاو شه تر هغې سره خبرې وکړه او تا ته دا که پېژنم مسلمانۍ دې پېژنم دا پکې څه شی دي دلیل راکړه راته دلیل دوه شیان بلکې یو شیز دی قرآن او صحیح حدیث مسلمانان سره ورونه دي نو څه به کوي اوس به یو مسلمان په بل باندې زوروري عبارات سملی او بل به بل زوروري عبارات سملی نه داسې نه ده لا یظلمه ظلم به پې نه کوي خپله به هم پې ظلم نه کوي بل ته به هم ظلم ته نه پرېږدي حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل ورور مرسته وکړه مدد یې وکړه د ظالم هم او د مظلوم هم صحابه حیران شو څنګه د الله رسوله ظالم مرسته څنګه وکړو د الله رسول ورته لاس یې ونیسه که نه چې ظلم ونه کړي د مظلوم مرسته دا د ظلم نه یې بچ کړه د ظالم دا ده چې لاس یې ونیسه دا شی مه کوه بیا به داسې هم نه کوي ولا خپله خو به پې ظلم نه کوي ولا یسلمه بل ته به هم نه پرېږدي چا سره د ورانه رالی اختلاف ته رالی خپله پې ګزار نه شي کولی بل ته لارې خړې کړي چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه داسې منه راغلی ده نهي ده مه کوه دا شی چې دې وکړه څه به کېږي عبدالرحمن بابا یو شعر دی که وایي کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوی په غاړه لاړ شي کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوی په لاره په غاړه لاړ شي څه چې کې هغه به درسره کېږي حدیث کې راځي دو احادیث د علما موجود دي صحیح حدیث دي یو حدیث د مون سره تعلق ساتي نه عند الظن عبد بي اذا ذكرني الله وی زه د خپل بنده سره د هغه د ګمان موافق چلن کو ته څنګه کې که نه هغه شان درسره کېږي ته د الله نه څنګه تمه کې هغه شان درسره کېږي ته دا شی ونشي یېرېږي ها ورغورځوي دا شی ونشي داسې تدریب ورته کوې تدبیر ورته جې ایسته پکې ونښدې ولې ستا ګمان نه خرابوي الله او بل حدیث لا یخیب عبد الظن بي الله وایي په خپل ځان د بنده ګمان نه خرابوم نو چې ته څه کې د بل سره هغه تا سره کېږي هغه یو پروورب دی که نه دلته که هلکان ناست وي د سکول او د یونیورسټۍ والا هغوی ته پته وي د فزیکس او په دې کیمسټرۍ کې به اتم نهم کې تاسو ته یو شیز ښیي every action have
ریاکشن. هغې کې تاسو ته بال مثال درکوي چې دیوال ته ولې واپس به راځي. دقه شان ستا معاملات د ژوند دي، نفسیات، سایکالوجي چې ورته وایي، دا تاسو لږ ستړي کوي چې کوم هلکان د سکول او د یونیورسټۍ سره تعلق ساتي. تاسو ته پته ولګي، علما دې هم نفسیاتو چې کوم کتابونه دي هغه دې ولولي، پته به ورته ولګي. بیا دې خلکو ته ووایي چې څه کې ابه د سره کي. مه وایه چې ته به خلکو سره ظلم کوي او ته به بچې. نه، وخت الله درکړی، موقع درکړی، یو ځل به دې راونیسي. ان بطش ربک لشدید. داسې به دې راونیسي که نه چې بیا به دې اړخ نه لګي. نو څه وکئ؟ رحم وکئ. حدیث کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې ایمان لري په الله باندې، په ورځ وروستنۍ باندې، ښه خبره دې کوي، روغه خبره دې کوي، او که نه یې غلی دې کښېني. او بل سورې بقرې د اخیر ایتونو کې الله څه وایي؟ ته مو کله سوچ کړی الله رسول ولې وایي چې دا ایتونه تاسو وایې هره ورځ؟ دې کې څه چل دی؟ دې کې ډېرې خبرې پرتې دي. دا ولولئ، دې په نظام پوه کړئ، د علماو نه کښېنئ، وخت ورکئ. او په قرآن کې الله رب العالمین په دې یو آیات کې څه وایي؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. د خپل وس نه ډېر لګیایي کارونه کوه. وس مې نشته دی او خبرې کوم، هم مه کوه، بنده کړه خوله. وس مې نشته دی او د وس نه زیات لګیایم، مه کوه. که چا نیولی په دې باندې، چا زوره ورکړی په دې باندې، هسې پردی غم دې په خپلو اوږو باندې بار کړی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. عبادت وس دې نشته دی، څومره چې دې وس دی هغه وکړه، زیات مه کوه. د صدقې وس دې نشته دی، څومره چې دی هغه وکړه، ډېر مه کوه. د مونځ وس دې نشته دی، څومره چې دی هغه وکړه. د روژې وس دې نشته، څومره چې دی دومره خو وکړه که نه. د وچې زبرګ ځان نه مه جوړوه. دغه شان په دنیا کې هم، دنیا د کارونو وس دې نشته، لګیایي کې خو غرق بشي، ځان به هم غرق کړي، خلک به هم غرق. زما ورونو، مشرانو، کشرانو، زموږ دا خبرې چې عوامي شانتۍ هسې په دې مولیانو کې راغلي، موږ خو نه یو طلبا یو. خو دا ده چې خبرې کوو نو سپینې به یې کوو، په دې باندې به عمل کوو. دا سورې حجرات دا ووایئ، پښتو تفاسیر موجود دي په محشره کې. دا ضروري ووایئ د علماونو چې تاسو ته پته ولګي چې معاشره کې خلک ژوند څنګه کوي. صحابو ته وګورئ، عمر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه لانجه راغله. داسې نه چې جګړې نه راتلې، هغوی ته حل موجود و. جنګ راغلی نو د الله رسول ته ابوبکر راغلی رضی الله عنه. الله رسول څه خفه شو، تاسو زما د صاحب نه ملګري نه څه غواړئ، ولې تنګوئ؟ ابوبکر رضی الله عنه ناست و، عمر رضی الله عنه چې تا ما نه دلته بدل اخلي تر هغې پورې زه نه ځمه. موږ څه کوو؟ موږ هر یو سړی په وخت د جګړه کې فلسفي شو، وکیل رانه جوړ شي، ډېرې خبرې کوو. نه داسې نه وه، هلکه چې لانجه دې وکړه ګیر شو بس کښېنه، صحیح ده منم. اوس ته فیصله وکړه ته را باندې چې څه کې د شریعت موافق را باندې فیصله وکړه. زما ورونو، شاید دا خبرې د باندې زما درنې شي، ټایم دومره نشته دی، خبرې را ختمو. هغه مهمه خبره دا ده، چا کلمه وویله که نه، حدیث د مسلم کې راځي، کتاب الایمان کې ابتدایي احادیثو کې راځي. الله رسول فرمایي عصم مني ماله ودماؤه وعرضه وحسابه على الله. ما کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله. د الله رسول څه وایي؟ د دې انسان وینه دا په بل مسلمان حرامه ده، د دې مسلمان مال په بل مسلمان حرام دی، د دې مسلمان عزت په بل مسلمان باندې حرام دی چې پیمالي کېږي. نو تاسو وګورئ، راځه په دې حدیث زموږ عمل شته. قسم په الله چې زموږ په معاشره کې د ښځو نه زیات هم اوس موږ غیبتونه کوو، لګیا یو په یو بل پسې خبرې کوو. ما خپل کلي کې یو خطبه کړې، پای باندې بیا مانه مشران خفه شوي. ما تاسو ماته د پښتنو تاریخ کې وښایې چې کوم پښتون ځان ښکته کړی دی او بل ته ویلي چې دا تکړه دی ګټلې ده. زرو نه به ډېر قومونه یې زموږ په پښتنو کې راځي. د چارسده کې په دې علاقه کې به یو شپېته نه یو 10 قومه خو به په دې کلي کې اوسېږي. زه
کم سره چې کېني او وایي زمونږ قوم داسې چل کړی او بل وایي دا کمزوري دي چې هغې سره کېني وایي دا څه شی دي. موږ مسلمانان یو، ته چې زما بې عزتي کې د خپل قوم اوچته وي او د بل لاندې وي، خو دا عرض کې راغله حدیث ته خپل لاندې کړو که نه، دا پرېږده وایي دې کې خیر نشته دی. یو بل ته خیر ورسوئ. قسم په الله د الله د رسول یو صفت داو مفتاح للخیر، د خیر چابي وه، خلکو ته به خیر رسوو. تاسو دغه صفات ځان کې پیدا کړئ، موږ به هم پیدا کړو، والله جون مو خسته کېږي. تاسو که خیر طلب کوو د بل چا دپاره، الله بس تاسو لپاره خلق مسلط کی، تاسو ته به خیر در رسوي. او که تاسو د شر طلب کو او نقصان مو کو، فساد مو کو، الله به داسې خلق پیدا کی قسم په الله چې څټ به درله مات کي، زما مو ته نشي ویلی. او اخره کې خپلو علماو ته چې کوم ناست دي دوی هم شکریه، ستاسو هم شکریه. یوه خبره کوم هغه دا ده، په معاشره کې چې خیر خورېږي د علماو نه خورېږي، نو باید چې دوی یو ځای خبره یې وایي، اختلاف شاته پرېږدي. دا نظري اختلاف دی، زما د خپل ملګري سره سل اختلافات اجتهادي مسایلو کې، زه خپل نظر وایم هغه خپل وایي، موږ په یو بل ته کافر نه وایو. تاسو هم چې کوم نور ملګري دلته زموږ مشران دي، معزز دي زموږ دپاره، زموږ د سر تاجونه دي، موږ کشران یو د هغوی، دا ټول چې دلته ناست دي دا مشران دي، دوی زما نه په اسلام کې ډېر وخت تېر کړی، دا ماته ډېر محترم دي. نو غرض مې صرف دا دی، تاسو ته هم دا وایم چې کوم مختلف نظرونه لري، قرآن او حدیث د دې خدمت وکړئ. دا زموږ اصل دی، دا مهم دی. د علماو بې عزتي مه کوئ، د مشرانو بې عزتي مه کوئ، د امامانو بې عزتي مه کوئ. دا ډېر غلط کار دی، دا ډېر سپک کار دی، دا د ځان بې عزتي ده. او اتحاد ته کار وکړئ. قسم په الله وګورئ تاسو چې څومره بېدیني خورېږي که نه، لامل یې څه دی؟ ما وتایي یو علما یو خلکو رانه لار خطا کړې ده. ما نه په پوډکاسټ کې یو عالم تپوس وکړو دا څه وجه ده چې خلک د دین نه بېزاره کېږي او خلک علماو ته نه راځي. نو ما ورته ویل دې کې د ملا څه قصور دی؟ دې کې د ملا قصور خو نشته. ته د ملا نه متنفر یې، د قرآن او د حدیث نه خو نه یې متنفره کړه. یو ملا تا ته غلطه خبره وکړه، تعالی الله عقل درکړی، قرآن او حدیث ته رجوع وکړه که وی دین مو را باندې ګډوډ کړی. دین ګډوډ نه دی، تا په دا شی په ځان باندې په زوره ګډوډ کړی دی. که ملا تا ته یو خبره وکړه، بل درته بله وکړه، بله وکړه، پرېږده ملا په تن درولله څه پکې، اصل ته راشه. هغه څه شی دی؟ قرآن حدیث وګوره پکې که نو پښتو کې هم شته، فارسي کې هم شته، انګلیش کې هم شته، هر یو شیز کې شته دی. ویې ګوره تا ته پته ولګي. داسې نه چې تاسو د علماو بې عزتي شروع کوئ، نه، زموږ د سر تاجونه دي، د معاشرې ښکلا ده، د دوی د وجې نه رحمتونه راولېږي، ځکه چې دوی خلکو ته لاره ښیي. خو دوی له هم پکار دا دی چې اتحاد ته کار وکړي، اتفاق ته کار وکړي. دوه مسلمانان په دوه نظرونو کې اختلاف، بس یو خوا بل دی خوا نه، اتفاق پکار دی، دین ته خدمت پکار دی، او په معاشره کې د اصلاح دپاره کوشش پکار دی. څومره هم چې ستا وس دی، د وس نه اخوانه وس موافق کار وکړه، معاشره صحیح کېږي. او بهترینه خبره دا ده چې په معاشره کې مثالي کردار د ځان جوړ کړه، په ځان کار وکړه، په خپل بچي کار وکړه، په خپله ښځه، په خپل لور، په خپل رور، په خپل خور کار وکړه، چې معاشره کې ته رول ماډل شي، خلک به تا ته وګوري هغه شان کار وکوي. داسې به هم نه کې د ملا بل ته مسلې کوي او خپله پرې حملې کوي. دا یو خلک متل وایي، صحیح م وایي او صحیح نه دی. صحیح په دې دی چې خپل ځان ته هیري، هغه اکثر بدبختي د ملا په دې باندې چې هغه خوار د بل چا سوچ کوي خپل ته هیر شي. نو دا نه یې پکار. په معاشره کې ځان یو مثالي کردار جوړ کړه او په هغې باندې ورشه، خلک به ستا خبره مني بیا او کردار به دې هم ستایي. نو الله دې وکړي چې زما دا خبرې په تاسو باندې بدې نه وي لګېدلي. الله دې عمل توفیق راکړي او رب العالمین دې زموږ دا ګنده صفتونه لرې کړي او الله دې موږ کې ښه صفات راولي. هذا ما عندي والله اعلم.